أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. سورة آل عمران دی آیات نمبر 128. ليس لك من الأمر نستستاس دفارا من الأمر د اجازت او د کارت شيء هیڅ شيء او يتوب عليهم یا هوبا د توبه رحمت وکي الله تعالی عليهم فدوی باندې او يعذبهم یا با الله تعالی هوی ته عذاب ورکي فإنهم ظالمون یقینا هغوی ظالمان دي. د دې آیات شان نزول امام بخاری رحمت الله علیه دا را نقل کړی دي چې کله د احد په غزا کې کافرانو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام محاصره کړي، نو بیا یو کافر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ډبره باندې وویشتي. هغه کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د غلان دی یو غاشوت، د مخ د غاشوت څنګه ته یو طرف ته هم دوه غاښ دي، یو لاندې یو لوړ، او د راسته طرف او چپه طرف دواړو ته. نو د راسته طرف د غلان دی غاښ ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه کې ووتی او مخ مبارک زخمی شو. پر مخ باندې چې کوم مزغره اغوسته کیږي دا کړه، هغه کړه د پیغمبر علیه السلام پر شونډه او پر دغه غاښ برابر شو. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وای د ځینو کافرانو نمونه یاد کړه او ته اشاره وکړه. او ځینې روایتو کې راځي چې پیغمبر علیه السلام فرمایل چې هغه قوم به څنګه کامیابی حاصله کړي چې هغه د خپل پیغمبر سره دغه معامله وکړي، حال دا چې پیغمبر یې هدایت ترابول. نو دا آیاتونه نازل شول چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته په دې کې د صبر تلقین دي چې ته صبر وکړه او دوی ته شرام کو، ځکه الله عزوجل به هغه ته یا د توبې توفیق ورکړي، اسلام براوي، او یا به الله عزوجل هغه ته عذاب ورکړي. نو ته صبر وکړه. په صبر کې ضروری ستا فائدہ ده. ليس لك من الامر شيء، نست لك تعالی من الامر دکار شيء هیڅ، یعنی تعالی په دې کار کې کوم دخل نشته چې یا څوک مسلمان سي یا څوک کافر سي. د چا د مسلمان کېدلو یا کافر کېدلو متعلق ستا هیڅ دخل په دې کار کې نشته تر داسې اندازې او يتوب عليهم چې متوجي سي الله تعالی پر رحمت عليهم په دوی باندې، یعنی الله تعالی مسلمانان. نو بیا به د صبر ګټه دا وي چې الله تعالی وستا صبر په فرح او سرور باندې په خوشحالي باندې بدل کی، او يعذبهم یا الله تعالی هغوی ته عذاب ورکی په دنیا کې. نو بیا وستا صبر په تسکین قلب باندې بدل شي، زړه به مطمئن شي. او دا سزا ورکول دا بے ځای نه ده، بلکې فإنهم ظالمون، یقینا هغوی ظالمان دي، یعنی مشرکان دي، کافران دي. نو ظلم کوي، دا کفر او شرک تر ټولو لوی ظلم دی. نو که الله تعالی سزا ورکړي دا سزا بے ځای هم نه ده. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، ولله یوازې الله عز وجل را ما هغه څه فی السماوات چې په اسمانو کې دي، و ما هغه څه دي فی الارض چې په ځمکه کې دي. یعنی الله تعالی لره ټول نظام دی، د اسمانونو او د ځمکو ټول نظام الله عز وجل لره ثابت دی. یغفر لمن یشاء و يعذب من یشاء، الله تعالی بخښنه کوي هغه چاته چې وی غواړي، او يعذب من یشاء او عذاب ورکوي هغه چاته چې وی غواړي. یعنی چاته اسلام ور نصیب کی مغفرت ایوي کی، ځکه د اسلام په وجه مغفرت کی. او څوک بیا د اسلام څخه محروم کړي نو کافر وګرځي او د کفر په وجه عذاب ورکوي. نو یغفر لمن یشاء و يعذب من یشاء، الله عز وجل مغفرت کی یعنی اسلام ور نصیب کی هغه چاله چې وی غواړي چې دا مغفرت دی. و يعذب من یشاء او عذاب ورکوي هغه چاته چې وی غواړي.
یعنی اسلام ورنصیب نکړي په دې وجه باندې د عذاب مستحق وګرځي. والله غفور رحیم. والله او الله عز وجل غفور رحیم، ورا بخشون کی او پورا مهربان. نو کپورا بخشون کی دی په دې کې هم څه تعجب نشته، ځکه د الله تعالی رحمت دا د الله تعالی پر عذاب سبقت کړي، او که الله تعالی رحیم دی نو دام څه د تعجب خبره نه ده، ځکه الله تعالی په عاد دنیا کې ول رحمت عام کړي، او که الله تعالی کوم چاته عذاب ورکړي نو دام د تعجب خبره نه ده، ځکه چې الله تعالی ظالمان نه پریږدي. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون. یا ایها الذین آمنوا اید ایمان خاوندانو لا تأکلوا الربا تاسو مخری سود اضعافا مضاعفه څو چند. واتقوا الله د الله عز وجل څخه وبېرېږئ لعلكم تفلحون امید دی چې تاسو به کامیاب سئ. یا ایها الذین آمنوا د دې آیات د مخکنیو آیاتو سره ربط دادی چې په مخکې آیاتو کې الله عز وجل مؤمنانو ته د تقوا او د صبر تلقین ورکړي. مؤمنان یې په دې باندې پوکړه چې تاسو صبر کوئ او تقوا کوئ، او بیا یې د دې صبر او تقوا ګټي او په کومو ځایو کې چې د صبر او تقوا څه کمی راغلی و د هغه تاوانونه دا بیان کړ. اوس پر روانو آیاتو کې هغه اسباب بیانې چې د هغه په وجه تقوا ختمیږي، تقوا لمنځي، چې د هغه سری فهرست دا سود دی، ځکه سود د ټولو ګناهونو مجموعه ده، او بل دا چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه اطاعت کول دي او یا نور ناروا اعمال دي. نو یا ایها الذین آمنو اے هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړی، لا تأکلوا الربا تاسو سود مخری اضعافا مضاعفتا اضعافا سو چند مضاعفتا چې پر هغه ور زیات کړل سی سو چند. دا اضعافا مضاعفه سو چند دا قید احترازی نه دی، مطلب دا چې یو چند نو پروا نه لري، مطلب دا دی چې مت سو چند خوري او ما یو چند ربا خوري. دا په دې خاطر باندې د شدت د پاره ویل کیږي چې هر سود سو چند ته رسید، ځکه یو سړی چې سودی کاروبار وکي نو دغه سود په واجه چې کومه ګټه د تلاش تراشي بیا په دې باندې د نور ګټه کوي، نو دا خپل په څو زمانه کې څو چند ته رسید. نو مطلب دا نه دی چې یو چندو او یا د سلج اندازه واغه بنو روای، دا مطلب نه دی. د ربا په ارتباط تفصیلی خبره تیر شوی. واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا الله او د الله عز وجل څخه وبېرېږئ لعلكم تفلحون امید دی چې تاسو به کامیاب شئ. یعنی که تاسو د خپل رب بیره اختیار کړئ، تقوا وکړئ، نو الله تعالی به تاسو ته جنت در نصیب او د دوزخ څخه به نجات درکړي، چې دا تر ټولو لویه کامیابی ده. ځکه لویه کامیابی همدا ده چې انسان د جهنم د عذاب خلاص شي او جنت ته داخل شي. الله عز وجل فرمایي بل ځای کې فمن زحزح عن النار وادخل الجنه، هغه څوک چې د جهنم د اور خلاص شو او جنت ته داخل شو فقد فاز، نو دا کس بس کامیاب شو. نو کامیابی دا او دا کامیابی هغه وخت راځي چې تاسو د هغه ټولو اسباب سره چې تاسو د کامیابی په مخ کې خلل دي دا ځان وساتي، چې سری فهرست دا سود دي. واتقوا النار التي اعدت للكافرين. واتقوا او تاسو وبېږئ النار التي دهغه اورڅه اعدت للكافرين چې تیار کړل شوی دي د پاره د کافرانو. یعنی تاسو خپل ځانونه د هغه اور او ساتي چې په اصل کې هغه د کافرانو د پاره تیار شوی دي، تاسو د پاره نه دی تیار شوی، او تاسو هغه اعمال مکوئ چې هغه د کافرانو اعمال دي چې تاسو هم د دې اور مستحق وګرځئ. واتقوا النار التي اعدت للكافرين. واتقوا تاسو وبېږئ یعنی ځان وساتئ النار التي دهغه اور څخه، یعنی د اور څخه ځان وساتئ چې هغه د سود او د نور محرمات په وجه باندې حاصلېږي.
التي اور اعدت للكافرين چې په اصل کې تیار کړل شوی دی للكافرين د پاره د کافرانو، هغه په حقیقت کې د کافرانو د پاره تیار شوی. واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. واطيعوا الله او تاسو اطاعت وکړئ د الله عز وجل والرسول د الله د رسول لعلكم امیدی چې تاسو به ترحمون د رحم مستحق وګرځئ، پر تاسو به رحم وکړل شي، تاسو د الله او د الله د رسول اطاعت وکړئ. واطيعوا الله والرسول اطاعت وکړئ د الله عز وجل والرسول د الله تعالی د رسول لعلكم ترحمون، شاید پتاسو باندې ترحمون رحم وکړل شي. د قیامت په ورځ به د الله تعالی د رحم مستحق وګرځي. په دې آیات کې الله تعالی د خپل اطاعت او د نبی عليه الصلاة والسلام د دواړو د اطاعت امر وکړي. نو سوال دلته دا پیدا کېدلای شي چې د پیغمبر عليه الصلاة والسلام اطاعت خو په حقیقت کې د الله تعالی اطاعت دی. نو چې واطيع الله ویلی وای خپل بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت ور سمرات سوی وای، لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اطاعت لپاره مستقله جمله راوړل چې واطيع الرسول. نو یو خبره خدا ده چې دا دوی جملې ولې راوړي، او تقریبا په قران کریم کې چې تاسو وګوري ډیر ځایونه به تاسو دا پیدا کړئ چې اطيع الله والرسول، اطيع الله واطيع الرسول براغلي. په دې کې د خبرې ته اشاره ده چې لکه څنګه چې قران کریم د الله تعالی کلام دا د شریعت د پاره یو اساس او قانون دی، دا چې د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام خبري او احادیث هم د انسانیت د پاره یو دستور او قانون دی. ځکه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام درې وظیفې لري. یو وظیفه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا ده چې دای به د خپل امت ته دا د الله تعالی خبري په هغه شکل باندې څنګه چې الله تعالی ورته کړی هغه سي امت ته پیشي، چې هغه د قران کریم تلاوت دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته چې وحی راتللې نو هغه وحی هو به هغه سي امت ته ویلې چې دا قران کریم دی، دا ټول د الله تعالی خبري دي، د وحی په ذریعہ باندې د تراغلي او د خپل امت ته هغه سره رسول. دوم د دې قران کریم د الفاظ تشریح ده، د هغه مقصد بیانول. عرب خو بلیغ او فصیح و او په دې قران کریم په یدله، لیکن قران کریم کې ځینی ځایونه داسې و چې مبهم و، ځینی ځایونه داسې و چې هغه مجمل و. پیغمبر علیه السلام به د مبهم بیان وکړي او د مجمل تفصیل به وکړي. د مثال په توګه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته په قران کې الله تعالی فرمایي چې واقیموا الصلاة لمنذ قائم. قران کریم کې आवाज د المانزه د اقامه خبر راغله، دا چې المنذ به 2 رکعات وي او څنګه به موږ قائم وو. دغه آیات تشریح پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کړي. او پیغمبر علیه السلام دا شو دلی دي چې د سحر المنذ 2 رکعات فرض دي او دوا سنت دي، بیا په اول 2 رکعاتو کې دا عبادت کیږي او په دغه طریقه باندې ادا کیږي. نو قران کې خو فقط ماضی د منځ امر راغلی، کیفیت او کمیت یې دواړه پیغمبر علی السلام بیان کړي. دا چې زکات په قران کریم کې الله تعالی بیان کړی دی چې تاسو زکات ورکړئ، لیکن د زکات کیفیت او کمیت پیغمبر علی السلام بیان کړي چې په څومره اندازه شی باندې زکات راځي او څومره زکات به ورکړي. نو پیغمبر علی السلام مقادیر د زکات دا بیان کړي. نو معلومه سوال چې د پیغمبر علی السلام دومره وظیفه د قران کریم تشریح ده. که یو سړی یوازې په قران کریم باندې عمل کوي او د پیغمبر علی السلام تشریحات وانخني، د په قران کریم عمل نشي کوي. لا محاله به هغه د قران څخه هم انکار کوي، ځکه د قران کریم ډیر آیاتونه او ډیر ځایونه داسې دي چې کله پیغمبر علیه السلام تشریحات سره ملګری نشي نو سړی پاغه نه پېږي.
ځکه نو هر جمله جلا جلا ذکر کړه چې امت په دې باندې پوسی لکه څنګه چې قران کریم د الله تعالی د دین د لپاره یو قانون او دستور دی، دا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام احکام چې د مبارک د قران تشریح کړي ده هغه داسې دستور او قانون. نو الله تعالی فرمایي بل ځای چې وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. د دې لپاره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل امت په دې امر کړی دی چې تاسو ما د احادیثو په ارتباط انتهایی زیات محتاط اوسئ، یعنی تاسو ما په احادیثو باندې عمل کوئ او کوم احادیث چې ما د طرفه درځي په هغه کې تحقیق کوئ او بلا تحقیق یو خبره هم منئ او د احادیثو سے انکار هم مکوئ. حدیث کې راځي امام ابو داود، امام ترمذی او امام بیهقی او امام احمد رحمت الله علیهم ټول را نقل کړي. پیغمبر علیه السلام فرمایي لا الفین زجهت کله پیدا نکم احدکم یو استاسو څخه متکئا علی اریکته چې په خپل کټ باندې تکیه اچولی یاتیه الامر من امری هغه تزما د احادیث سره یو حدیث راشي مما امرت به چې زما د امرونو سره یو امر ورته راشي چې ما په هغه کې یو امر کړی چې دا کار وکړي او نهیت عنه یا می څوک چې منع کړی چې دا مکوي فیقول دی اوای چې لا ادري زبدینه پیژم، یعنی زه حدیث نه منم، ما وجدنا فی القرآن اتبعناه، مش په قرآن کې څه پیدا کو بس دا غي اتباع کو، احادیث نه منو نو دا څه څوک دی پتا اوس کې نه پیدا کیږي. په دې ارتباط ډیر احادیث تا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هغه خلکو په ارتباط امت ته خبر ورکړي دا چې وډله برازي چې هغه د احادیثو سے انکار کوي او په حدیثو به عمل نکي او وايي چې موږ یوازې په قران عمل کوو. ځانو ته اهل القرآن وای. هندستان کې د عبد الله چکړالوی په نامه باندې یو څوک وو، د نبی علیه الصلاۃ والسلام دغه حدیث چې څنګه د فرمایلی دی پر داغه کس داغه ثابت پر کټ باندې وای ناس کو ځینې احادیث کې راځي چې لوی نسبی او خلک ګوچ حدیث ورته وای دا ورته چې حدیث خو نه منم زه یوازې قران منم. نو دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خبره داغه سي الله عزوجل ثابت کړ. نو دې کې دې خبرې ته اشاره ده چې احادیث د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه سي لازمی او ضروری دي لکه څنګه چې قران کریم. صرف د قران او د حدیثو فرق دا دی چې قران وحی مطلوع دی په مانځ کې تلاوت کړل کیږي او حدیث وحی مطلوع نه دی په مانځ کې تلاوت نه کړل کیږي. دوم دا چې د قران کریم دا نزول او مشترک رسیدل متواتر دي، ضعیف او قوی ودا احتمالات نسته پکشي. البته په احادیثو کې د سند په اعتبار باندې ضعیف او قوی پیدا کیږي چې هغه علماو بیان کړي. او بل دا چې د قران کریم په سند کې هیڅ شک او شبهه نسته. د احادیثو په سند کې په ځینو ځایو کې شبهه یا شک وی چې هغه علماو شودلي. نو چې کله تاسو یو وخت بیان کوئ نو چې د قران آیات وایاست دا مو وایاست او کما قال الله، دا غلطه ده دا خبره چې څوک وایي او کما قال الله تعالی. ځکه چې د الله تعالی په خبرو کې خو شک او شبهه نسته. څنګه چې د قران آیات دي هغه سي دي او کما قال الله دا معنا او لکه څنګه چې الله تعالی ویلي نو خدای غسي ویل دي لکه دا تا چې د آیات وایي بل کم خو نه دی وی. لیکن د حدیث په الفاظو کې خو تغیر راځي. یو صحابي یو رقم نقل کړي بل رقم نقل کړي، نو سړی چې حدیث نقل کې باروي او کما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. په حدیث کې او کما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل کیږي، په آیات کې دا نه ویل کیږي. که چا په آیات کې دا ویل دا ډیره لو فنی غلطی ده، د دې ځان ساتل پکار دي. دا د دې وهم پیدا کوي چې ګوا کې د په نظر باندې د قران کریم په روایت کې هم یو شک او شبهه ستا چې دی او کما قال الله تعالی وای. د دې ځان ساتل پکار دي، دا فنی غلطی ده. او بل خبره دار اوتل چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او د الله تعالی اطاعت صرف دا زبانی جمع خرچ نه دی چې فقط سړی په خله باندې دعوه وکړي چې زه د پیغمبر علیه السلام او یا د نبی کریم علیه السلام اتباع کوم، بلکې د اتباع د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د اطاعت
دا خپل ځان ته علائم او نشانات شته. هغه علائم او نشانات ادادي چې د انسان باطن او ظاهر د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سنتو مطابق. یو ظاهر دی، ظاهر دا چې ظاهری شکل او صورت غیر دا، مثلا لباس دی، دا د سنت طریقې مطابق. باطن د سنت طریقې مطابق څنګه دی؟ هغه دا دی چې دغه انسان به د غیبت نه ځان ګوري، دا انسان به د بهتان نه ځان ګوري، دا انسان به د شهرت د محبت ته ځان ګوري، د مال د محبت څخه به ځان ګوري، او د دشاوخوا به داسې قرائن نه معلومیږي چې دای په داسې عمل باندې اختوي چې هغه د شریعت خلاف. د مثال په توګه په داسې کاروبار اختوي چې هغه کاروبار د اسلام او د دین د اصول خلاف کاروبار، نو دغه سړی بیا متبع سنت او متبع الرسول نه دی، ولو که ظاهری شکل او صورت د سنت طریقې مطابق جوړ کړي. نو یوازې په خله باندې د اطاعت خبره دا صحیح نه. ځکه یو شاعر وایي ان کان حبک صادقا لاطعته، کستا دا محبت د پیغمبر علی السلام سره دا صادق وای نو تابع د پیغمبر علی السلام اطاعت کړي وای. ستا شکل او صورت کاروبار ټول د نبی علی السلام د طریقې خلاف. کورنۍ زندگی دا ډیره سمول ضروری دي، ستر مساله د ډیره مهمه مساله ده. نو کتا د محبت دعوه کول کله دا محبت صادق وای لا تعته نو تابع د پیغمبر علی السلام اطاعت کړي وای. فإن المحب لمن يحب يطيع، ځکه قاعده ده څوک چې د چا سره محبت کوي نو د هغه اطاعت کوي. نو تا د هغه اطاعت نه دی کړی او د محبت دعوه کوي، نو دا دعوه بیا دروغجنه دعوه ده. واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وصارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. وصارعوا او تاسو تیزی وکي الى مغفرة وبخشن لرا من ربكم دخل رب د طرف وجنة او جنت لرا داسی جنت عرضها چب پلنوالی السماوات و اسمانون دی والارض او مزکی دی اعدت للمتقین چې تیار کړل سوی دی د پاره د متقینانو. الله عزوجل د خپل بندگانو ته دا امر کوي چې تاسو د الله تعالی بخښنې لره تیزی وکي، مسارعت وکي. سارع هغه چاته وایي چې پسغاسته باندې یو ځای ته ځان رسي، یعنی تاسو د الله تعالی مغفرت او جنت لره تیزی وکي. مطلب دا دی چې داسې نیک او صالح اعمال اختیار کړي چې دا هغه په وجه الله تعالی ستاسو مغفرت وکړي او تاسو ته جنت درکړي. او دا جنت دومره دی چې اوازې پلنوالی او بر دا د اسمانونو او مزکو برابر دی، تر دې هم زیات دی کم نه دی. دا چې وژدوالی څومره دی هغه الله تعالی نه دی بیان کړي. وصارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض. وصارعوا او تاسو تیزی وکي پس غستابا نیولار سی الى مغفرة وبخشن لرا من ربكم استاسو دا رب د طرفه چې تاسو د الله تعالی د مغفرت مستحق وګرځئ. وجنة او تیزی وکي جنت لرا داسي جنت عرضها السماوات والارض چې پراخه د دې جنت چې دا جنت به دومره پراخه وي چې عرضها پراخه به السماوات دا وسره اسمانوي والارض دا وسره مزکی وي. او دا زیادت دلته نه پی نه دی، مطلب دا چې در دې زیات هم کېدلی شي. چنانچه احادیثو کې راځي چې ادنا جنتی تعالی دا دنیا لس واره زیات جنت ورکړي. اته روایتو کې 15 واره هم راغلي چې ادنا جنتی ته لکه دا دنیا لس واره دون جنت ورکړي. نو هغه جنتی چې هغه انتهایی متقی پرهیزګار وي، صحابه کرام، پیغمبر علیه السلام، دا غوی به څومره زیاته مرتبه وي. عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، چې دا د متقینانو لپاره تیار کړل سوی دا جنت. یعنی جنت په اصل کې د متقینانو خلقو کور. څوک چې تقوا اختیار کړي هغه به جنت ته ځي. پر روانو آیاتو کې د متقینانو صفات بیانې چې متقین دي څوک، په دا روانو آیاتو کې بیانې. صدق الله.